شکر دې چې په بهترین ځای کې راجمع شوي په بهترین نیت باندې او د الله د عظیم کتاب تاسو بچو ختم کړی دی. دنیا کې خوشحالۍ ډېرې خو د دې نه لویه خوشحالي ما ته په زندګۍ کې نه ښکارېږي. یو سړی ختم وکړي یا د هغه بچی ختم وکړي یا یې لور ختم وکړي، دا هم د هغه دپاره د دنیا او آخرت د خوشحالۍ یو لویه کامیابۍ ذریعه ده. دا ماشومان دې الله ستاسو دپاره سبب د خوشحالۍ د دنیا او آخرت وګرځوي. ورو مسایل تاسو مولانا ته بیان کړو. د قرآن یو برکت بیان کړم چې د قرآن داسې یو برکت دی، هر مسلمان ته برکت ورکوي، خو که دی قرآن ته رانږدې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي دا ټول امت بهتر دی، کنتم خیر امت دی، لیکن په دې امت کې بهتر څوک دی؟ اشراف امتی حملة القرآن، بهترین د امت زمانه حاملان قرآن دي. هغوی قرآن راخلي ګوري اوري، دا بهترین د امت دی. دا ستاسو ماشومان دا بهترین د امت دي. او که تاسو حقیقت کې ولرئ دا یو ختم دی نه دی کړی، دا یو سبب لس شل ځله ویلی دی که نه؟ د هر معشوق چې ګورئ نو دا یو شل او ډېر ځله ختم یې وکړو. ځکه چې یو سبق چې شل ځله وایي نو هغې څه جوړېږي که نه؟ نو دا د بهترین ماشومان دي. هغه مسلمان بهترین دی، بنات دي که بنید دي چې قرآن وایي. ښوونکی بهتر دی، زده کوونکی بهتر دی، اورېدونکی بهتر دی او بهترین وله ورکوي. ورو د قرآن په بهترۍ به هله پوهېږي. حدیث شریف کې راځي قیامت شي، دې سړي یو جرم کړی دی، دا ګناهونه یې پرې وایي، جهنم ته چالان کټ شي. دغه قرآن به راپاڅي، الله ته به وایي یا الله ما د خپل کتاب نه وباسې، ما د خپل کتاب نه وباسې، یا د دې سړي په حق کې زه شفاعت کوم، دې د جهنم نه رها کړي، جنت ته یې تللی. الله به ورته وایي تا د خپل کتاب نه نشم ایستی، او د دې کتاب ته به ووایي چې ستا شفاعت ما د دې سړي په حق کې قبول کړ، د جنت ته به روان کړي. ورونو الله دې تاسو موږ ټول د قرآن طالبان وګرځوي. بل حدیث شریف ما ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کس چې نه وي په سینه د هغه کې لیسه د قرآن، دی په قرآن نه پوهېږي. د دې مثال څه دی؟ کالبیت الخرب، په شان د روان کور دی. روان کور کې څوک څه کوي؟ کنډر دی، هغې کې خو خري ولاړې. او چې چا له قرآن ورځي دی په مثل د آباد کور دی، او چې چا له نه ورځي دی په مثل د روان کور دی. نو خدای دې موږ ټول آباد کورونه کړي. روان کور کې څوک څه کوي؟ اور چې چا له ورځي دی په رڼا کې دی، او چې چا له نه ورځي دی په تیاره کې دی. ځکه قرآن ته الله نور وایي، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. په قرآن هغه چې ما نازل کړی دی، نو قرآن نور دی چې چا له ورځي دی به رڼا کړي. دی پاک پلید حق باطل دوست دشمن آس نه پېژني روغه. چې چا له نه ورځي دی تیاره کې دی، ګناه ورته نشته دی. د خلکو ته ګناه نشته که دی نن دا بربادي کوي، ښه تیاره کې دی نه ده. خدای دې په رڼا ته راولي. نو قرآن نور دی. او چې یو ورو دی ګرمه، یو له قرآن ورځي او بل له نه ورځي، دا یو په مثل د ژوندي دی او دا بل په مثل د مړ دی. نو تاسو ویې وښیئ که ژوندي، نو خدای دې موږ ټول په قرآن ژوندي کړي. قرآن وایي دا د ژوندو علامه ده، او دا ژوند دی. او الله ورته وایي یسألونک عن الروح، سوال وکړي دې تا نه د روح، قل الروح من امر ربي. ورته وایي قرآن منزل من امر ربي، منزل بامر ربي په امر د رب. نو قرآن روح دی،
چې چاله وردي دی په مثل د ژوندي دی او چې چاله نه وردي دی په مثل د څه دی مړي دی نو خدای دې دا مړي ژوندي کړي ټول کم وخت ګډوان راخلل او ټماټر اخلاص کړل او ګوبیان اخلاص کړل مړي دي خدای دې ژوندي کړي په قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي الماهر فی کتاب الله ماهر په کتاب د الله کې کوشش کوي محنت کوي کوي زور نر خدا ټول چې مهارت پیدا کوي په کتاب د الله کې نو دغه مقام بسې مع السفرة الكرام البررة دیو په مجلس د ملائکو اتقیاو کې وي د ملائکو مجلس ته د دنیا بادشاہ چې د ملائکو مجلس ته نه راځي او دی قرآن واغستی د ملائکو مجلس ته ورسولې د قرآن دی برکت ته وګورئ پوهېږئ که نه د قرآن دی برکت ته وګوره ملائکو پاک مخلوق سره یې ملګری کړي دا د قرآن یو برکت ملا جکاري د دې حدیث معنا کوي الماهر فی کتاب الله ماهر په کتاب د الله تعالی کې
دي معشومان لوينا يمكن ترونا يمكن ترونا دي ولا طبعا معاني وقال لنا رسولي وقال ما في هنا قالوا القرآن تاشمات لوينا وجدنا كل العربات بدين يسمع يقولون القرآن تباركين من القرآن هو القرآن والقرآن تعليم فمحتر مكي القرآن نبي مجد كتاب الشيء مجد كتاب تعليم دعنا مجد رئيس تعليم
Thank you.